نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. د امام مهدي علیه الرضوان د ظهور نه مخکې به په اسمان نه څه قسم اوازونه په اورېدو باندې راځي. دا اوازونه به په دوه قسمه وي. یو قسم اواز دا چې کوم عام طور په احادیثو کې ذکر کیږي، لکه جبرائیل امین علیه السلام په اسمان راتګ د لیلة القدر په موقع باندې، او دغه رنګ هر سحر د جبرائیل علیه السلام راتګ او دا आवाज کول چې الله څوک خرچه کوي هغې له ورکي، او څوک چې ایثاري د هغې مال هلاک کړي. داسې قسمه روایاتو رڼا کې د جبرائیل امین نه طرف نه به د الله رب العالمین په حکم باندې د امام مهدي علیه الرضوان د ظهور نه مخکې اوازونه کېږي، او دا اوازونه به د دې دپاره وي چې د خلکو توجه هغه د خپلو باچایانو، د خپلو مشرانو نه او د خپلو پاټو د قائدانو نه او د رهبرانو نه کټ شي او صرف امام مهدي علیه الرضوان طرف ته راجع شي. لکه څنګه چې په دې زمانه کې مونږ ګورو چې د ملک او د دنیا په مختلفو اطرافو کې خلک په یو قائد باندې متفق نه دي. دینی جماعتونه او سیاسی تنظیمونه او د دنیا د مختلفو اطرافو اسلامی او غیر اسلامی سلطنتونه هغه هیڅ ځای کې په یو رهبر، یو قائد، په یو مشر باندې متفق نه دي. او چې کوم ځای کې لږ شانته اتفاقي لیډر جوړیږي، نو یا قدرتی آفت د وجې او یا د کفر د پالیسو د وجې الله رب العالمین په مشیت باندې هغه ختمیږي. لکه څنګه چې مونږ خپل مشرانو کې ولیدل، لکه امیر المؤمنین مولا محمد عمر رحمه الله د هغې وفات، د شیخ اسامه بن لادن شهید رحمت الله علیه وفات، او د نورو غټو مشرانو دنیا نه تګ، او دغه رنګې د فاسقو باچایانو چې په هغې باندې فساق او ګناهګار خلک او سیکولر نظریاتو والا خلک متفق وو، هغه هم د دنیا نه لاړل او هغې مړه شو. نو دا دواړه قسم خبرې خلق قانع کول او خلق په جبر او په زبردستۍ د الله رب العالمین د طرف نه د حق د اواز راتلو په صورت کې د مخکې نه خلکو پړونو کې د امام مهدي محبت او د هغه د ظهور په وخت کې د هغه ملاتړ کولو لپاره قانع کوي. د دې وجې په مختلفو احادیثو کې د مختلفو صحابه کرامو نه دا روایت مروي دي. دا روایات اگر چې ضعیف دي، خو په کثرت او د متعدد طرق سره دا د یو بل تایید کوي. لکه په یو روایت کې دی علي رضی الله عنه نه ارشاد دی چې کله اسمان आवाज وشي چې حق او د مشرع اهلیت هغه د محمد صلی الله علیه وسلم په حال کې، نو تاسو په دغه وخت کې د سره ملاتړ وکړئ. او چې کله دا आवाज وشي نو د خلکو پړونو کې به د مهدي محبت هغه سیوا شي، او هر طرف ته به د مهدي سره مرګرتیا او د هغه ذکر به په ژبو باندې عام شي. دا روایت د علي رضی الله عنه نعیم بن حماد په کتاب الفتن کې نقل کړی دی. دغه رنګې په نورو مختلفو روایاتو کې د آسماني اوازونو هم تذکره راځي. د آسماني اوازونه په دوه قسمه دي. یو آسماني आवाज هغه به د حدې ذکر په هغې کې راغلی دی. حده هغه د وریځې هغه کړک ته وایي، او تیز سیلۍ ته او تیز چاکړ باران ته ویل کېږي. او نن سبا زمانه کې لکه بمونه خلاصېدل، ایټم بم خلاصېدل، دې ته هم د حد اطلاق په دې باندې کېږي. او دغه رنګې د انتشار اوازونو ته هم حد ویل کېدی شي. لکه نن سبا موږ وینو د سعودي قطر سره مخالفت، د سعودي یمن سره مخالفت، د سعودي ترکی سره مخالفت، او د سعودي نورو خواوشا ملکونو سره جګړې. دا د افتراق او د انتشار اوازونه دا هم د حد په ذیل کې راځي.
دویم قسم आवाज د اسمان نه هغه د نیکانو خلقو لپاره لکه جبرائیل امین علیه السلام आवाज چې دغه به आवाज کوي چې حق هغه د محمد صلی الله علیه وسلم په آل کې نو د دې نه مراد دا کیدی چې کم اهل کشف دي او کم خلق چې کم دینو هغه اولیاء دي هغه وداوري خو دویم قسم روایاتو کې لکه د الاشاعه کې او په یقد الدرر کې د عمار ابن یاسر رضی الله عنه روایت دی چې د امام مهدی علیه الرضوان مخ کې به اسمان نه یو आवाज وشي او دا आवाज به داسې وي چې دا به هر څوک اوري د هر علاقې نارینه زنانه وړوکي ولوي د هر جبه او ویون کې هغه به دا आवाज اوري او دا بیان به دا اعلان به د هر جبه کې وي د هر ملک په هر جبه کې به دا بیان نو د دې اعلان په هر جبه کې کېدل کو نن سبا مونږ دا وګورو نو دا په انټرنیټ باندې دا صادق راځي او چون کې دا خبره عامه ده چې هر هغه شی چې هغه پورته وینو هغه د اسمان ویل کېږي لکه وریځو ته هم اسمان ویل کېږي ځکه چې هغه د سر د باسه پورته دي نو دغه رنګي دغه اوازونه کو نن سبا د دینه انټرنیټ ویب سایټونه او پرنټ او الکترونیک میډیا باندې چې کوم اوازونه دي او پاغي کې د مهدی تذکرہ ده داته هم کې دي او دا موږ په خپل وینو چې په یوټیوب فیسبوک واتس اپ او نورو اعلانونو په ذریعہ د مهدی تذکرہ هغه په ویب سایټونو باندې په انټرنیټ باندې عامه نو ممکن ده چې د امام مهدی هغه دور هغه دا دور والله اعلم الله دې موږ له د حق د ملاتړ او د نیغې لارې طرف ته توجه توفیق راکړي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين